کتونکو دا د کپټن طارق صاحب، ډاکټر سراج صاحب او د اعزاز محمود صاحب لخوا کوم ډونیشن دی. دې نه مخکې شیشې وغیره راغلي وو. دا موږ سټینډ هغه ډي سي سیسټم ورسره چې کوم دی نو دا وساک هغه ټیوبلیټ والا چې کوم دی نو بیټري ده او دا هم باقاعده چارج هم کړله. ولې چې دا بل ته چارج کې تیزاب پکې بلبونه او چارجر کنټرولر ورسره دا دوه کولرې دا چې کومه ده ګړۍ ده او دا چې کوم دی نو سټینډ نو دا هر څه چې کوم دی انشاءالله د هغې د طرف نه. او بل د جومات صاحب قاري صاحب سره موبایل نه هغه دپاره باقاعده موبایل او دا یو شی چې کوم دی ده انشاءالله دا اوس لږي کاریګر به لګوي زموږ سره. شیزونه دا څه سنت دي دې دپاره اهتمام پکار دی چې انسان د جمعې د مونځ دپاره د مخکې نه ځان برابر کړي. ټیم برابر دی زما عزتمندو. مونږ ویو چې یاره انشاءالله العزیز مونږ به په کوم یوه بجه باندې مونځ کوو. ټیم برابر دی. الله جل شانه دې ماله او تاسو له په دې کومه خبرې چې مونږ په دې الله جل شانه ماله او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. په جمع یو دعا وکړي. امين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا صلاة الجمعة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربی کریم یا الله دا زمونږ جمع جرګه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځې. دا څونه خلک راغلي د جمعې د مونځ دپاره ربی کریم یا الله د دوی دا مونځ قبول او منظور وګرځې. څونه خلک نورو عیدګانو ته تلي مونځونه کوي جمعې مونځ ته تلي ربی کریم یا الله د ټولو مونځونه قبول او منظور وګرځې. ربی کریم یا الله څونه بیماران دي شفای کامله ورکړي. یا الله څونه بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي ربی کریم یا الله ټولو له شفای کامله ورکړي. یا الله قرضداران د قرض نه خلاص کړي. اجر مجلس کې چې څونه خلک بیماران دي خدای شفا ورکړي. څونه خلک قرضداري دي خدای د قرض نه خلاص کړي. او ربي کریم یا الله چاته سکون نشته خدای سکون ورکړي. یا ربي کریم څوک غریبانان دي د حلالو مال ورکړي. یا الله د حرامو نه وساتي. د هر قسمه غم او مصیبت نه وساتي. زمونږ دا ملګري علب خان شرپاو صاحب زمونږ سره په دغه کې ډېرې منډې تللي والې او تاسو چې د کم کارپېټ لاندې ناستې وئ دا د ملګري دي او په سعودي کې دي. الله دې خوشحاله کړي. هغوی دا صدقه کړې ده او دا خیرات کړی دی. هغوی ته دعا وکړئ چې الله ربي کریم الله د هغوی دا صدقه قبول او منظور وګرځوي. ربي کریم الله د ډاکټر سراج صاحب او دغه شان کپټن طارق صاحب او دغه شان اعزاز محمود صاحب چې دا کومه صدقه کړې خدای دا قبول او منظور وګرځي. ربي کریم الله خدای والدینو ته ربي کریم الله په قبر کې ډالۍ پیش کړي او ربي کریم الله دوی د هر قسمه غم او مصیبت نه وساتي. بچي نیکان کې د بیمارو نه وساتي. د هر قسمه غم او مصیبت نه وساتي. ربي کریم الله علب خان څونه منډې ووالي او ربي کریم دا کوم کوشش یې وکړو د ده له پوره اجرونه په دنیا او آخرت باندې ورکړي. او دا څونه ملګري چې ورسره دي دوی ټولو له ربي کریم الله د دې اجرونه په دنیا او آخرت باندې ورکړي. زموږ دې جومات کې دغه شانتې د سپیکره دغه شان منبر هم چې کوم دی هغه چا منلی هغه ته هم دعا وکړي ربي کریم الله دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د هر قسمه غم او مصیبت نه وساتي. ربي کریم ستا د قهر او ستا د عذاب نه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. کتونکو یو وارې بیا سلامونه. څنګه چې موږ پرون په ویډیو کې تاسو ته ویلو چې دغه ځای کې د بیټرۍ دا سیسټم او د پکیو نور وغیره وغیره واده هم کړی وه چې سبا به انشاءالله د جمعې مبارکه ورځ دا کارپېټ په لګو. په دې موقع باندې زه د کپټن طارق صاحب، ډاکټر سراج صاحب او اعزاز محمود صاحب ډېره زیاته مننه کوم. یقینا دا اوس چې موږ ته مخې ته څه پراته دي دا څه 1,316,000 روپۍ دي. دا وګورئ جي انشاءالله چې دې سره به جومات نور هم ډېر زیات ښکلي شي. الله پاک دې د هغې اجر ورکړي. زموږ د ویډیو مقصد او مرام دا دی چې د الله سره تجارت دی، د الله په لار کې لګور دی او د الله کورونه الله پاک جوړوي. څوک پرې د کوم ځای رانه نازل شي او څه کېږي. نو انشاءالله دغه کارپېټ چې کوم دی نو دا تاسو وینئ ستاسو د وړاندې دی باقاعده چې کوم دی نو دا ګیلو دا یو سیز چې کوم دی نو دا ستا جومات کې به اوس لګو انشاءالله. نو زموږ سره اوسئ.